د معراج واقعه شروع وا او نن د دې درېمه جمعه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی تا او بیا اسمانونو تا او بیا د رب کریم سره د دیدار کولو تا دا ټول مرحله تیرې شوې. نو الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس د جهنمونو سیل پې کوي چې جهنمونو کې وګوره او د جهنم او طبقې دي هر یو طبقه ورته نبی علیہ السلام ښایي. یعنی الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ښایي او جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورسره دی. کله چې نبی علیہ السلام راکوزیږي نو د ټولو ملائکو ورته مرحبا او خوش آمدید وویله او په خندا پیشۍ سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات وکړه. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اسمانونو کې یو ملائک ولیده چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام واچو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکړي لیکن د هغه ملائک په خوله مبارکه باندې د خندا هغه اثرات نشته. د هغه ملائک په تندي مبارک باندې د خندا اثرات نشته. د هغه ملائک په مخ مبارک باندې د خندا اثرات نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي ورته فرمایي یا جبرائیل دا څوک دی؟ ټولو ملائک ما ته وخاندل. د ټولو ملائکو په مخ مبارک په تندي مبارک یعنی په خوله مبارکه مسکا وه، لیکن دا یو واحد ملائک ما ولیده چې د ده په خوله باندې د ده په مخ باندې د ده په تندي باندې ښکلا نشته، خندا نشته. دا څوک ده؟ دا کم یو ملائک دی؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ورته عرض کوي د الله پیغمبره د کمې ورځې نه چې الله رب العزت جهنم پیدا کړی دی دا هغه د جهنمونو دا دوباره اونه خاندي. دغه کیفیات د جهنم لیدلی د الله پیغمبره بس د هغې ورځې نه بعد دې خندا پرېښې ده. دا ملائک نه خاندي. نو د الله پیغمبره ستا سره چې ملاقات وکړه آخر الزمان پیغمبر یې د ټولو پیغمبرانو امام یې، لیکن چې تاسو سره ملاقات وشو بیا هم دې ونه خندل ولې د دې جهنم لیدلی دی. دا د جهنم هغه څوکیداره هغه اوله ملائک چې نوم یې مالک علیہ الصلوۃ والسلام دی. نو دا جهنم به څومره هیبت والی الله مو دې بچ کړي چې یو ملائک چې د هغې باندې الله رب العزت د جهنم هغه ډیپټي پې مقرر کړې ده چې د هغې په شونډو مبارکو باندې خندا نه راځي. مسلمانه ما او تا څومره بېغوره یو. مسلمانه ما او تا د بل مسلمان مال څنګه بې درېغه خورو؟ مسلمانه ما او تا د بل مسلمان وینه څنګه بغیر د سر و کاوټ نه او د څه تکلیف نه تویو؟
ولې ما او تا ته جهنم نه دی مخامخ؟ ولې ما او تا ته الله رب العزت په قرآن کې د جهنم وعیدات نه دي ذکر کړي؟ نو ولې زه بیا پردي مال ته خوشحاله شم؟ ولې مال ته خوشحاله شم؟ وجه دا ده چې زما او ستا په زړه کې هغه د مرګ حقیقت نه دی پروت. الله پاک دې مونږ او تاسو ته بچ کړي. نبی علیه السلام جبرائیل علیه السلام ورسره دی جهنمونو طرف ته روان کړ. اوس هغه جهنم چې انسان ورځي په کوم اعمالو الله پاک دې د هغه عملونو نه مونږ بچ کړي. نو اوس ورته نبی علیه السلام ویني یو عمل او جبرائیل علیه السلام نه تپوس کوي چې دا سړی د څه د وجې نه دی جهنم ته راغلی. اول نبی علیه السلام څه خلق ولیدل چې ښایسته او مزیداره غوښه پرته ده، لیکن هغه ښایسته غوښه، هغه مزیداره غوښه هغه نه خوري او بدبوداره غوښه پرته ده او په هغې باندې دغه څه خلک لګیا دي او هغه خوري. چې دا پاکه غوښه نه خوري او ګنده لک دي چې دی خپله حلاله بیبي پرېښېده او په پردو تورسرو پسې ګرځي او د هغې سره ګناه کوي، دا ستا د امت هغه زناکار او بدکاره سړي دي. او دغه زنانه دی خپل خاوندان پرېښي دي او په پردو سړو پسې ګرځي او په دې غلط ګناه کې ځان مبتلا کوي. نو حلاله غوښه یې پرېښې، مزیداره غوښه یې پرېښېده، نو ځکه په دې بدبودارې غوښې باندې دي اړم دي وخوري. اوس زما او ستا په معاشره کې وګوره، زما او ستا معاشرې ته وګوره چې نن زنا کم حد ته رسېدلې ده. آنسو کا سمندر امام علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لیکلی دي په خپل دې کتاب کې چې په کم قوم کې زنا عام شي نو هغه دې بیا د قادسالۍ د ګرانۍ انتظار کوي. نن زنا څومره عام شوې ده، مسلمان د ګرانۍ د وجې نه خودکشیانې کوي، حد کم ځای ته ورسېده. نن دغه بدفعلي څومره عام شوه. نن زما او ستا یتیمانانې چې کومې د حکومت د سیټ نه پرتې دي، مور او پلار یې نشته، نن زما او ستا افسران او لیډران هغې ته ځي او د هغې سره ګناه کوي. 4-5 کاله مخکې تا دا نه واورېدلې؟ لیکن مسلمان بے غوره دی. نبی علیہ السلام یو بل کس ولیده چې ډېر کمزوری دی، د وجود په لحاظ کمزوری دی، لیکن هغه ته د لرګو یو غټ پنډ هغه اوچتوي او په دې ملا یې اچوي، لیکن اوچتولی نشي، دغه بار واپس دې پرېوځي. نو چې څنګه دې پرېوځي د کمولو په ځای لو لرګي پې د پاسه واچوي چې کنې اوس به اوچت کما، لیکن دغه عذاب کې دا مبتلا دی او دغه بار چې دا اوچتولی نشي لور پې د پاسه واچوي. وی ما جبرائیل علیه السلام ته وفرمیل من هذا، دغه څوک دي؟ وی ما ته عرض وکړه چې دا الله پیغمبره دا هغه خلق دي چې دی به په امانتونو کې خیانتونه کول. ته خو د چا سره 1,00,000 روپۍ په امانت کې کېده؟ ته خو یو کس سره خپله ذمهواري کېږده،
په امانت کې به تاله غزار درکوي او د ټولو نه زیات په امانت کې به ځان تا ته غوره کوي چې ما سره امانت کې ته زه ډېر امانتدار یم او د ټولو نه غټ ګنکب هم دی. نن که ته وګورې په معاشره کې وګوره دغه وټونو والا چې ولاړ دي تا ته په تقریرونو کې شپه ورځ لګیا یو دروغ درته وایي چې ما ته د اوټ امانت راکا زه به ستا دا کار کومه پیمان یې ووایه 15 کالو کې به بیا مخ هم ونه وینې. دا دې نه وایي چې کنې دا امانت نه دی دا اوټ چې و دا امانت و دغه امانت تا وتښته د خلقو نه او خپل بار باندې په ملا دې واچو پیمان یې ووایه دغه امانت حق تا صحیح ادا که تا څه وکړه. مسلمانه دا امانت تپوس به نه کېږي. اوس په معاشره کې ګوره چې کم د علاقې مشر وي او تا ته ویلي وي زه به دا کوم ما مشر جوړ کا او دا په د خپل مشورې کې چې دا مشر دی دا په خپل کار کې خیانت کوي د قیامت په ورځ به دا دغسې بارونه بیا ما زما او ستا اوچتوي. لیکن نن مسلمان دې ته خوشحالیږي د پردیس امانت مسلمان په پیسو اخلي او حق یې نشي ادا کولی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمایي وی بیا مې نور خلق ولیده چې د هغې مرۍ دا په چړو باندې سیرلی کېږي. وی ما ورته وفرمایل یا جبریل دا څوک دي چې لګیا دي او مرۍ په چړو باندې غوسیږي او سیرلی کېږي. یا جبریل من هذا دا څوک کم خلق دي؟ وی ما ته عرض وکړه چې د الله پیغمبره دا ستا الله دې مونږ او تاسو بچ کړي وی دا ستا بې عمله هغه واعظین دي بې عمله هغه واعظین خلق دي چې خلقو ته وعظ او نصیحت کوي لیکن په خپله پې عمل نه کوي. الله مو دې بچ کړي. قسم په الله دا ډېر زوردار حدیث دی. اول زه ځان ته وګورم زه تاسو ته مسلې کوم او په خپله پې عمل نه کوم. زه تاسو ته وعظ او نصیحت کوم چې پردی مال مه خوره زه یې په خپله خورم. زه تاسو ته وعظ نصیحت کوم چې په خپل لور باندې ولور یعنی پیسې ما اخله چې چاله په نکاح ورکې نن زه مولای اخلمه. زه تاسو ته وعظ او نصیحت کوم چې خپلې زوی ته دې په میراث کې حصه ورکړه خپلې لور او خور ته یې ورکړه لیکن تاسو ته نصیحت کوم په خپله پې عمل نه کومه. پیمان یې ووایه دغه کار نن په یوازې مولا کې نه په مونږ عوامو کې څومره راغلی دی دا. بل ته خو نصیحت کوم بل ته وعظ کوم بل ته بیان کوم چې د زوی او د لور حق پوره ورکا ورقومی نه. بل ته خو نصیحت کوم چې سود مه خوره په خپله یې خورم. بل ته نصیحت کوم چې دغه عمل ګناه ده په خپله یې کوم. الله مو دې معاف کړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض کوي چې د الله پیغمبره دا ستا بې عمله واعظین دي او دا ستا بې عمله لیډران دي. اوس وخت کې اوس که لیډران هم ولګوه چې په دې منبر درته ودرېږي زه به تاسو ته اسلام راولم او د کراچۍ نه را روان دي او راوبه رسېږي. پیمان یو په 70 کالو کې دې ولید. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ الصلاة والسلام او فرمایل وی څه خلق مې لور ولیده چې لګیا دي په خپلو نوکانو سره د خپلو سینو نه غوښې راشلی او دغسې لګیا دي راشلول کوي او د خپلو سینو نه غوښې راشلی
وی ما ورته عرض وکړه ما ورته وفرمیل یا جبریل دا کم خلک دي وی نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل یعنی جبرائیل علیه السلام راته عرض وکړه د الله پیغمبره دا غیبت واله دي دی په دنیا کې به د خلقو غیبت کو په غیبت کې یوازې سړی نه زنانه پکې د سړو نه په 1 نمبر دي زنانه چې دوه کینی خپله اوچته او ته بلې به سپکه وایي سړی چې دوه کینی خپله به اوچته د بل به سپکه وایي لیکن دته غیبت اړو ښکاري نه او نبی علیه الصلاة والسلام ته یو زنانه روجه وه چا وله سوال جواب را ولیږه چې د الله پیغمبره هغه 2 کسان هغې روجه ده او ډېر زیات خراب شوي د لوږې د وجې نه اجازت وله ورکړه چې روجه ماته کړي نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی دوی خو اوس غوښه وخوړله وی د الله پیغمبره وږې دي غوښه یې نه ده خوړلې ورته وی فرمایل چې ورته ووایئ چې په دې کې خپلې قی الټی وکړئ چې الټی یې پکې وکړې غوته یې داسې کړه الټی یې پکې وکړې په هغې کې د غوښې داسې پوټي راووت د یو مسلمان ورور مفهوم مبارک یې داسې دی نبي علیه السلام ورته فرمایي د مسلمان ورور غیبت یې وکړه نن موږ ته په غیبت کې خوند میلاویږي که ته ورته ووایې لکه مه کوه دا غیبت دی وی زه حقیقت ویم نو حقیقت هغه چا پسې چې خبرې کې مخامخ یې وله ووایه او دا شیطان ډېر ظالم دی کله چې غیبت شروع کړي نو شیطان تاله راشي او ګوته دله په دې شونډو باندې ووخي د هغه خوږه ګوته د شاتو نه ډکه ګوته نو چې ته کله په شونډې باندې جبه راکاږې تاله لور خوند درکړي نو دغه ستا دا غیبت مسلمانه دا بیا د 10 منټو نه 1 ګنټې ته رسي نو نبی علیه الصلاة والسلام طرز کوي دا ستا د هغه غیبت والا خلک دي چې په دنیا کې غیبت یې کو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی نور څه خلک مې ولید چې د هغې خولې تورې دي او په سینه باندې اور بل دی وی ما ورته وفرمایل یا جبریل علیه الصلاة والسلام دا څوک دي چې دومره سخت عذاب کې مبتلا دي چې خولې تکې تورې دي او په سینو باندې اور بل دی وی ما ته یې عرض وکړه چې د الله پیغمبره دا ګانو بجانو واله دي دی په دنیا کې ګانې بجانې ویلې اورېدلې او خوشحالېدل به نن ما ورته وګورو زما او ستا واده بغیر د اجراګانو نه لا خپله ګناه چې په خپل کور کې کوي د خپل کور نه به ګناه ویسي پردي نه به کور والي او ورته به یې تر یوې او دوو پورې ما ته کور راکړه زه پکې ډمخانه کوم شیطانان مې د انډیا نه په پیسو راغوښتي او ستا په کور کې به یې ګډو او دا غیرتمند هم وایي چې خفه به شي نو وی ځکه مې وله خپل کور ورک دا خبرې ځکه کوم کیدی شي هغه کسان زما دا خبرې په کورونو کې واوري زنانه به کورونو کې واوري تاسو یې دلته اورئ چې بېګا شپې دغسې کار شوی پردي نه به اوس کور اخلي او ته به خپله ډمخانه د هغې کور ته وړې و به یې تاله په خوشحالۍ درکوي تر شپې 2 پورې هغه کور کې به نه سړي خوب کولی شي او نه به تورسرې زموږ خویندې میندې خوب کولی شي او خوا کې ګاونډي ته چې کم تکلیف رسېږي واوره مسلمانه ستا د کور د ورکولو د وجې نه په هغه ګناه کې دومره برابر یې لکه څوک چې ډمخانه ګډوي دا ونه وایه چې ما د یو سره ښېګړه وکړه د هغه سره دې هم ظلم وکړه چې زه یې دې ورکړه
او د هغې سره دیم ظلم وکړه چې ستا ګاونډي بېګا تر 2 بجو پورې ویښ و، دې کې بیماران وي، دې کې بوډاګان وي. مسلمانه ته دې ګانو بجانو ته خوشحالېږي، الله دې مونږ او تاسو ته بچ کي. نو د ده خوله به توره او په سینه باندې به وله الله اور لګولی. ما او تا ګانو بجانو ته څومره خوشحالېږي، دوکان کې به ټیلر ناست وي، ګانه به یې لګولي، کپړې ګنډم ټیم پاسۍ کوم، دا مې چې نه وي لګولي جي کپړې نشم ګنډی. د دې په ځای د عالم بیان ولګوه، د دې په ځای نعتونه ولګوه، د دې په ځای نظمونه ولګوه، هغه نه لګو، ګانې بجانې لګو. نو دغه وعیدات دي، الله ته مونږ تاسو ته بچ کړي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی نور خلق مې ولید چې د هغې خولې تکې تورې دي او د خولو نه یې پیپ روان دی، پیپ بهیږي. پیپ نه مونږ څومره کرکه کوو چې په کپړې پورې ولګي، هغه کپړه فوراً وینځو یا یې وباسو، او دغه ګندګي چې په کپړو پورې ولګي په هغې باندې مونځ نه کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي یا جبریل من هذا، دا څوک دي؟ وی د الله پیغمبره دا شراب خور خلک دي. نن زما او ستا چې پروګرام وي، بیا د ډیجې دی که څه ورته وي د هغې پروګرام وي، او بیا پکې ټره په منځ کې راشي، نو شرابو ته یې نوم بدل کړ ټره. دغه نومونه وله نن موږ بدلو نه. او دا زما او ستا دا ځوانان د لندن او د امریکې نه ولا هلکان نه راځي، زما او ستا ځوانان اسکي او خوري، او ورته بیا پسې پاپړ لیس پاپړ هم پسې وخوري چې د خنزیر چربي پکې استعمالیږي. د اسرائیلو جوړه شوې کپنې نه دا راځي. مسلمانه قسم په الله چې تر څو دا یاد وساتې، دا یاد وساتې کم واده چې د سنتو خلاف وشي د هغې منظر 1-2 میاشتې بعد ګوره، بیا د انډیا او د پاکستان جنگ وي په هغه کور کې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی څه زنانه مې ولیدې په جهنم کې چې لګیا دي او هغې ته د کوړې هغه چبک چې ما او تا پې اس وخو دغسې د اور کوړې دي، او د زنانو ته یې راخطا کوي وخې د اور کوړې، د دې دنیا غوندې کوړې نه دي. الله دې مونږ او تاسو ته بچ کړي. وی ما او د دې کوړې سره چې غزار ورکړي، دغه ښځه د سپي د اواز غوندې اواز د دې خولې نه وځي، لکه چې سپی غاپي دغسې دا زنانه غاپي. وی ما ورته وفرمایل یا جبریل من هذا، دا زنانه څوک دي؟ دومره بدترین یعنې عذاب وله الله ورکوي. د اور کوړې سره چې غزار دې ته ورکي، نو آواز یې ما الله بدل کړی، د سپي په آواز غوندې غاپي و چغې وی. وی ما ته یې عرض وکړه چې د الله پیغمبره دا هغه زنانه دي چې د دې زنانو نه خپل خوندان په تکلیف کې وو، خپل خوندانو ته به تکلیف ورکو، خپل خوندان دې په عذاب وو. نبی علیہ السلام فرمائی بیا میں نور خلق ولیده په جهنم کې چې اومې کته نو د ځنګل ګیا خوري، او په دې کې هغه زغیم خوري لګیا دي خولې ته یې اچوي، او کاڼي هم خوري لګیا دي خولې ته یې اچوي، او سکورلټې هغه انګارې دا هم لګیا دي خولې ته یې اچوي. 4 قسمه بدترین عذاب صرف الله په خوړلو ورکوي، او په جهنم کې لا بېله سزا. نبی علیہ السلام فرمایي دا یې خوړل، خو لیکن خېټه یې نه ډکېده، خېټه یې بیا هم خالي ده او لګیا دی،
دا کانټې دا ازغي دا واښه دغه کاڼي دغه سکاره خوري لګیا دي او بیا د جهنم سکاره الله مو دې بچ کړي. وی ما ورته وفرمیل دا کم خلک دي؟ وی ما ته نبي علیه الصلاة والسلام فرمی وی جبرائیل علیه الصلاة والسلام راته عرض وکړو چې د الله پیغمبره دا هغه خلک دي چې دی په دنیا کې زکات نه ورکاو، په زکات خېټه ورچولي، په زکات جمع کړی وي دا ما په خپلو مټو ګټلی دی. که الله پاکستانه دا مټې واخیستې بیا یې ګټلی شي؟ بیا یې نشي ګټلی. مسلمانه الله مو دې معاف کړي. دغه واعدات چې د اوه قسمه ما تاسو ته بیان که الله پاک دې د دې نه مونږ بچ کړي. خو یاد وساتئ خپل زکات ورکړئ مستحقینو ته. قسم په الله ما ته داسې شاګردانو بعضې خبرې کړي دي، ما ته استاد چې کم کال مونږ زکات نه دی ورکړی د هغې په لس چنده مونږ تاوان کړی. حالانکه زکات بیا چې مونږ ته پته ولګي وروسته یې ورکو، لیکن د خپل ټیم نه وروسته یې بیا هم ورکو. خو لیکن په خپل ټیم نه ورکولو د وجې نه استاد یې مونږ په لکو باندې بیا تاوان کړی. ولې؟ ځکه په حدیث شریف کې راځي مفهوم مبارک یې داسې دی چې دا زکات ورکول دا د مال خیره دی، او کله چې ته د پاکو سیوانو نه ګنده سیو لرې کې نو دا لور سیوان تا محفوظ که، او که چرې دغه ګنده سیب دې پکې یو کېښودو په لسو دړو کې پیمانې درته ویم څو ورځې بعد یې وګوره لور به هم ځان څخه کړي. نو دا پیسې داسې شی دی. او زکات چې نه ورکوې نو الله پاک دې موږ او تاسو زکات ورکوونکي جوړ کړي.